الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطالب الصادق لا يحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي عبدك العاصي أتاك إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك درود الشريف شوق محمد صلى الله عليه وسلم قابل قدر معزز صدر جلسة قاری سیف اللہ سے ندی علاقی نامور عالم او د علماء دیوبند د علماء مشر د کلابٹ حضرت مولانا علی الرحمن صاحب د کلابٹ گرد نوا بټای د دین علاوه پاچا کله څومره علماء کرام راغلي دي د ټولو مرګرو ډېر شکریا ډېر مننه په دې عظیم الشان اجتماع د ختم القرآن باندې زه د ختم قرآن نه مخکې
قاری صاحب الله صاحب ته مبارکي ورکوم. د دومره مصروفیاتو باوجود خلق مصروفه دي. څرنګه علي رحمان مولوي صاحب وي لونه شروع دي، خلق پشکالی ریبي، باران اندازه هم ده. د هغې باوجود او دومره په یو اوچت ځای کې چې پیاده راتلو چې هغه مشکلي کثیر تعداد کې چې هغه مسلمانان راغلي دي. زه به د الله تبارک و تعالی په دربار کې دعا ګویم چې الله جل جلاله دې پورا اجتماع ولته دې راتلونکو ټولو مسلمانانو ورونو ته چې الله پاک دوی ته په هر یو قدم باندې اجر عظیم نصیب کړي او دا یو قدم الله تبارک و تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او د خیر، د نجات، د هدایت ذریعہ الله وګرځي. تاسو لږ رامخکې شئ، بار څومره کسان دې ورشي، بار څومره کسان دې دننه راشي، باران دی. عزیزان محترمو، تفصیلی بیان به انشاءالله نوجوان عالم الدین زمونږه خوږ ملګری حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب تفصیلی بیان به انشاءالله هغو کوي. زه به د حکم تعمیل چې د هغو کوم یو څو خبرې به ستاسو مخکې عرض کړم. الله تبارک و تعالی دې په دې خبرو ماته او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزیزان محترمو، کوم اجتماع چې مقرر شوې ده دا د قرآن عظیم الشان د ختم په چې دلته د ماشومانو ختمونه دي د هغې په حواله باندې د اجتماع منعقد شوې ده. علما کرام راغلي دي، نعتخوانان راغلي دي، قاریان حضرات راغلي دي، نور عام مسلمانان چې دا راغلي دي. عزیزان محترمو، قرآن کریم عظیم الشان کتاب دی. الله تبارک و تعالی قرآن کریم ته لوی مرتبه ورکړې ده. قرآن کریم چې د عظمت والا کتاب دی، قرآن کریم لوی مرتبه والا کتاب دی او قرآن کریم هغه د برکت نه ډک کتاب دی، مبارک کتاب دی. قرآن کریم چې د معجز کتاب دی. قرآن کریم داسې کتاب دی چې د قرآن کریم د ټولو کتابونو سردار دی. علماء لیکلي دي قرآن کریم ته یو څو فضیلتونه داسې حاصل دي چې هغې ته امتیازي هغه فضیلتونه ویل کېږي. لکه فیو په هغې کې دا دی چې د قرآن کریم یو حرف چې دغه محفوظ دی، قرآن کریم یو لفظ چې دغه محفوظ دی، د قرآن کریم یو نقطه چې ده، نقطه چې د بعد لاندې یو نقطه ده، د نون لپاسه یو نقطه ده، دا یو نقطه چې د قرآن کریم محفوظ ده. د قرآن کریم الله پاک د تحریف نه چې هغه بچ کړی دی. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کریم مونږ نازل کړی دی او مونږ به د قرآن کریم حفاظت کو. علماء کرام فرمایي دې ته الزام تفضلی ویل کېږي. الله جل جلاله په خپل ځان باندې د قرآن کریم حفاظت چې دغه لازم کړی دی. د قرآن کریم آیات فټول، د قرآن کریم په آیات کې تحریف کول، د قرآن کریم په صورت کې تحریف کول، د قرآن کریم د سپاره چې دغه پټول، قرآن کریم نه چې دغه یو فعل لري کول، دا خو در کنار دا یو غټه خبره ده. د قرآن کریم یو حرف چې دغه هم څوک نشي ضایع کولی، د قرآن کریم یو لفظ څوک نشي ضایع کولی، قرآن کریم یو نقطه چې دغه څوک نشي ضایع کولی. قرآن کریم کې الله جل جلاله چې دغه چیلنجونه ورکړي دي فاتو بسورة من مثله، یو صورت راوړي د قرآن کریم په شانتي. خو څومره چې عرب څومره ماهره خلک وو، خپله ژبه یې وه، مهارتو په لغاتو کې، لیکن د قرآن کریم په شانتي یو آیات نه دی راوړی، یو صورت نه دی راوړی، د دې نه عاجزه شوي دي. دا د قرآن کریم امتیازي فضیلت دی. عزیزان محترمو، دغه رنګې قرآن کریم چې دی هغه ټول آسماني کتابونه چې تورات، انجیل، زبور او څومره صحائف چې راغلي دي دا ټول دفعتن واحدتن نازل شوي دي، یو فیره باندې نازل شوي دي. لکه موسی علیه السلام کو هیتور ته لاړ، تورات ته په یو فیره باندې ورکړی شو، انجیل په یو فیره باندې، زبور په یو فیره باندې. دغه رنګې قرآن کریم دا یو امتیازي فضیلت دی. قرآن کریم دفعتن واحدتن نه نازل شوی، تدریجن نازل شوی دی، لږ نازل شوی دی. او څومره کالونو کې نازل شوی دی؟ په 23 کال کې قرآن کریم چې هغه نازل شوی دی، 23 کال کې. عزیزان محترمو، کله به څه مسله راله او نبی علیه السلام مبارک په د وحی په انتظار کې یو آیات
دو آیاتونه مبارکه یو سورت دا نازل شو. لکه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها باندې تهمت چې د هغه ولګېدو نو د هغې په براءت کې صفایه کې سورة نور چې هغه نازل کړی شو. نو قرآن کریم تدریجا لږ چې د هغه نازل شوی دی او نور آسماني کتابونه چې دي هغه دفعتا واحدتا چې د یو ځل باندې نازل شوي دي. دا د قرآن کریم امتیازي فضیلت دی. عزیزان محترمو، او بل فضیلت د قرآن کریم امتیازي دا دی، لکونو خلقو پسینو کې با تابلیدلی هم او وی بینه هم د لکونو حافظانو پسینو کې قرآن کریم محفوظ دی. تاسو تورات حافظ لیدلې، انجیل لیدلې، زبور لیدلې او د قرآن کریم حافظان به تاسو په لکونو باندې لیدلي. زمونږ ملک پاکستان چې دی هر کال چې دی هغه د 60,000 نه والا تر 80,000 پورې حافظان چې دغه دی وطن عزیز ته ورکوي. د 60,000 نه والا تر 80,000 پورې حافظان چې دغه هر کال دی وطن عزیز ته ورکوي. په لکونو حافظان به تاسو لیدلي د قرآن کریم، لیکن د نور کتابونو به تاسو هغه نه لیدلي. بل امتیازي فضیلت دا علماء ذکر کړی دی، تورات کتاب الله، انجیل کتاب الله، زبور کتاب الله، خو کلام الله نه، کلام الله نه. دا فضیلت صرف قرآن کریم ته حاصل لے، دا شان صرف قرآن کریم ته حاصل لے. قرآن کریم هم کتاب الله او قرآن کریم هم کلام الله. عزیزان محترم، الله تبارک وتعالی عظیم نعمت مونږ تاسو ته نصیب کړی دی د قرآن کریم په شکل کې. مونږ د قرآن کریم انتهایی قدر وکړو، احترام وکړو. کم بچی چې مونږ تاسو هغه مدرسو ته بولی دي دغه بچو انتهایی قدر احترام وکړو. قرآن کریم وسه پر مونږ تاسو شاته غورځولې دی. مونږ سره د فیسبوک ټیم شته، د غب د حجرې ټیم شته، دغه رنګ د گیم ټیم شته، د هر څه ټیم شته، د قرآن کریم ټیم شته نشته. ډیر زیات افسوس خبره ده، دا هغه مسلمانو د صلاح الدین ایوبی سے پشانته، دا هغه مسلمانو د محمود غزنوی سے پشانته، دا هغه مسلمانو د امام بخاری سے پشانته، دا هغه مسلمانو د امام ترمذی سے پشانته، دا هغه مسلمانو د امام ابو داود سے پشانته، دا هغه مسلمانو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای د زکات په حواله باندې اينقص الدين وانا حي، یو علاقه ولا زکات نه انکار کړ، موږ زکات نه ورکو. ابو بکر تلام ہوئی وی ابو بکر بجوندی او بدین کې به کمی راځي. دا خو عجیبه خبره ده، آشنا خبره ده. اعلان د جهاد اعلان چې دا غي وکړو، دا هغه مسلمانو چې د شان شوکت نه کافر چې دا غي یریدو. نن د صلاح الدین ایوبی صاحب د قبر نه چې داخله کیږي، نن د محمود غزنوی صاحب دا چې دا کم تاریخ چې لیکل شوی دی کافران هغه ګوري پاغو باندې چې غونه چې هغه بد شي هغه یریږي. نن مسلمان دې حد تر ورسېدو، مسلمان دومره کمزور شو، مسلمان د الله کلام چې دغه شاته ورځو. قرآن کریم تلاوت په ان شاء الله کو نن قص ان شاء الله کې د الله فکور کې لوازو کوي چې مونږ په هر څومره درجه کې په قرآن کریم تلاوت وکړو، کو د یو رکوع په شکل کې، کو نیمه سفاره، کو سفاری، کو هر څومره په قرآن کریم له ان شاء الله ټیم ورکو کنه ورکو به ان شاء الله. او څوک چې هم د قرآن کریم په مینا محبت سره لولي، ډیر په پیار سره، ډیر په محبت سره، ډیر په تلفظ سره، ډیر په تجوید سره، ډیر په ترتیل سره، په مزه لولي من هغه نه چې د خون او مزه چې د اخلي. قرآن کریم د وزن نه خلاصو، سبت اهلو خون بت اهلو مزه بت اهلو. نه ان شاء الله د قرآن کریم چې کوم نور دی هغه به الله تبارک وتعالى زموږ ستاسو سینو ته منتقل کی ان شاء الله. ثواب په خپل ځای دی، نور په خپل ځای دی. کتابونه کې واقع لیکلی دا امام عاصم رحمت الله علیه مدینه منوره کې 19 کاله امامت کړی دی. ډیر غټ الله ولی او ډیر غټ بزرګو دا حدیث مبارکه او درس پکې او د قران کریم درس پکې او بزرګونو شاګردان داغي امام عاصم رحمت الله علیه دخلینه به یو قسم خوشبو چا خدا علماء لیکلي خوشبو نه د مشک او نه د عنبر او نه د ګلاب او نه د عطر او دنیاوی خوشبو نه ناسنا قسمه خوشبو و. دا شاګردان تلو درس ختم شو خو خواب خلک د یو پن پس ګرځیدل، یو پن به په یو ملکی وي نو بیا ماهر پن مولا چې وکم ځای کې او عالم به بل ملکی او التبل هغه پن به وي چې سو پر باغ پن نو ختم کړي کو پاغي یو کال لګیدو کو دو کاله کو درې کاله هغه به ختمو او بیا براتلو پن به ختمو. چې کله شاګردان تللو شاګردان چې کله روانيږي زی
نو د استاد نه د دې یوې خبرې تپوس کوي. ټول شاګردان خپل منځ کې مشوره وکړه مونږ خو ځو او د استاد محترم تپوس کو ستاسو د خولې نه مونږه دا خوشبو چې دغه مخصوصو په هر ټیم کې مونږ ته دې کهاني ووایه واقع راته داسې چل شوی دی. مدرسې طلبا د خپلو استادانو انتهایي قدر احترام کوي. په هزار پسې ګرځي، په ګرمۍ رواني، فرش باندې څادر ورته غوړوي، د استاد په مخ کې نه ودرېږي، استاد په مخ کې خندا. ډېر انتهایي ادب او د احترام درس چې دغه مدرسو کې ورکول کېږي نو هغه ادب په هغو کې چې ښکاري، د هغو په کردار کې، د هغو په گفتار کې، د هغو په تلو راتلو کې چې ښکاري. که تاسو مدرسو سره ماشاءالله تعلق دی، مدرسو تاسو چې کله لاړ شئ مدرسو د طلباو حالت به تاسو وینئ چې څومره په ادب سره هغو د استاد چې دغه احترام قدر کوي. په دې کې جرأت نه و چې د امام صاحب ته خبره کړې وي، جرأت پکې نه. یو طالب پکې ووی خیر وي زه تپوس کوم کار څنګه وي حضرت جي ستاسو د خولې د خوشبو خیږي د دې واقعه موږ ته بیان کړئ. د الله ولیان چې دي هغه خپل هغه بزرګي چاته نه ښکاره کوي، بزرګي چاته نه ښکاره کوي، هغه ته حل وي. خیر هغه طالب مجبور کو امام صاحب ته وی دا واقع صرف تاسو ته بیانوم، هیڅ چاته مې نه بیان کړي او تاسو نه به وروسته بل چاته هم بیان نه کړم. وی ما به د قرآن کریم ډېر ښکلی تلاوت کو او دس به مې وکړو مخ په قبله په یو آیات کې او ما غور کو فکر به مې کو په ترتیل سره تجوید سره الفاظ ډېر په ښایسته انداز کې ما به ترې خوند اخیستو. وی شپونه یوه شپه وه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ما ته رانصیب شو او زیارت ما ته رانصیب شو. څوک چې درود شریف ډېر وایي سنت طریقو اهتمام کوي هغو ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب کیږي، ضرور به نصیب کیږي. او بالخصوص څوک چې جمعې مبارک پر ورځ او جمعې په شپه باندې درود شریف ډېر اهتمام کوي نبی علیه السلام مبارک زیارت به نصیب کیږي ان شاء الله. درود شریف ډېر وایو که نه، ډېر زیات احسانات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې. وی نبی علیه السلام مبارک ماته وی ای عاصمه ته د الله جل جلاله د کلام د قرآن کریم دومره خپل تلاوت کوي، دومره په مزه باندې، دومره په خوند سره. وی زما د زړه غواړي چې ستا د خوله مې ښکل کړې او په خوب کې نبی علیه السلام مبارک د هغې نه وروستو زما خوله چې دغه ښکل کړه چې زه راپاڅېدم ما ته هغه خوشبو محسوسېده، چا سره هم میلاوېدم خلکو به راته وي چې ستا د خولې نه خوشبو خیږي. وی هغه تر نن هینه پورې زما د خولې نه چې دا خوشبو خیږي. بیا په هغې تاریخ کې لیکلي دي چې دغه امام صاحب تر کم وخته پورې ژوندی و د هغه د خولې نه دغه جنتي خوشبو چې ده هغه ختله. کو به انشاءالله تلاوتو په مزې سره به کو، خوند به ته انشاءالله لو او ډېر زیات قدردانی به د قرآن کریم کو. قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی، د ګپ شپ کتاب نه دی. ما تا سره دې قدر نشته ځکه ما تا ته د قرآن کریم ډېر په مفتو کې میلاو شوی دی. دا اسلامي نظام د مسلمانان د کورونه دا ما تا ته ډېر په اسانه میلاو شوي دي. وینه پکې زما ستا نه ده تېر شوي. لاړ شه د لیبیا نه تپوس وکړه، لاړ شه د فلسطین نه تپوس وکړه، لاړ شه د شام او د یمن نه تپوس وکړه، لاړ شه د افغانستان نه تپوس وکړه، لاړ شه د نورو ممالکو نه تپوس وکړه. خلک شهیدان شول، خلکو قربانۍ چې دغه ورکړي. نن ما او تا د خولې قرباني چې دغه نشو ورکولی، د خولې قرباني نشو ورکولی. او قرآن کریم مبارک کتاب دی. الله تبارک وتعالی فرمایي هذا کتاب مبارک، هذا کتاب مبارک. د قرآن کریم د برکت نه ډک کتاب دی. کم محله کې وویل شي هغه محله برکتي ده، کم کور کې وویل شي هغه کور برکتي دی، کم سینه کې قرآن کریم محفوظ دی دا سینه چې د غزره برکتي دی، د غزره د شیطان نشي راتلی. حدیث مبارک کې راځي قلوب المؤمنین عرش الرحمن، د مسلمانانو زړونه چې د الله پاک عرش دی. کم زړه کې د قرآن کریم محفوظ وي هغه زړه ته شیطان نشي راتلی. کم علاقه کې قرآن کریم لوستل کېږي دغه علاقه به برکتي، دغه خلک به برکتي، دغه نارینه او زنانه چې دا برکتي وي. کو به انشاءالله تلاوت. مبارکون کې علماء کرام فرمایي مبارکون عالمه، د قرآن کریم عالم څه دی؟ برکتي دی. مبارکون قارئه، د قرآن کریم قاری برکتي دی. مبارکون خادمه، د قرآن کریم خادم برکتي دی. مبارکون سامعه، د قرآن کریم اوریدونکي برکتي دی. یو کس هم الله د دې خیر نه محفوظ کوي، نه محرومه کوي. کو قاری دی، کو عالم دی، کو سامع دی، کو خادم دی،
دا ټول چې د قرآن کریم د تلاوت توجه سي هغه برکت دي ان شاء الله. کو بکنه ځان به عالمان جوړو، کن عالما، عالم جوړ شه. یاره طاقت مې نشته، مصروفیات ډیر زیات دي، صحیح شو. متعلم جوړ شه، نشم جوړې دي. سامع جوړ شه، نشم جوړې دي. خادم جوړ شه، اخر اپشن چې دا خادم دی، خادم جوړ شه. د علماء کرام په شاده فیضار ګرځوا، تبلیغی جماعت سره مرسته امداد کوا، د خپل خلکو سره کینه خادم جوړ شه. ولا تکن خامسا فتهلك، پنځم اپشن چې داغه مې استعمالوا کني هلاک پشي. پنځم اپشن سره هغه د علماء دشمن دی، د حافظانو دشمن دی، د تبلیغیانو مخالف دی، د الله والو چې دا مخالف دی، چې هر کله هم تا دی مخالفت تراو دانګل نظما او ستا په هلاکت کې بیا شک چې دا غنښت. سید ان شاء الله قران کریم خدمت پکو ان شاء الله کنه، علماء کرام خدمت پکو، د طلباء خدمت پکو ان شاء الله، تبلیغی جماعت سره به خپل مرسته او تعلق ساتو ان شاء الله. محمود غزنوی رحمت الله علیه د مسلمانانو غټ بادشاہ چې دا تیر شوی دی، هغه زما په دریو خبرو کې شکو، دریو خبرو کې زما په دریو خبرو کې شکو. هغه خبرې سوي، یو خبر زما دادا ما وی زبد خبر مور نه حلالي پیدا ام کو حرامي، یو په دې خبره کې شکو. دویمه کوم خبره اذا خلق وی چې العلماء ورثه الانبیاء، علما دو انبیاء وارثان دي، یو په دې خبره کې شکو، یو په دې خبره کې شکو. نو وی زما په دې سو خبرو کې شکو چې عالم با د پیغمبر وارث دی کنه دی، زه د مور د حلالي پیدا ام کو حرامي، او الله به ما وبخي کو نه بخي. په دې خبرو کې زما شکو. یو ورځ داس چلو شو، محمود غزنوی سے روان دی خپل محل ته، خپل علاقې ته کور ته روان دی. یو طالب چې دغه لوهار خواته ناسته دا وسمنه چې ټکې او د هغې نه سخسوري جوړي، بیلچې جوړي، تبرونه جوړي، لرونه جوړي، سوان جوړي. نو کله چې هغه بټۍ وهي هغه ور شروع کی، دا ور رڼاو کی، او چې رڼاو کی نو دغه سره د طالب خپل سبق ویني او زر سبق ویني، بیا خپل سبق یادي کتاب بند کی. محمود غزنوی سے دا طالب راو غوښتو، طالب دلته سکه سره ولاړی، یاره حضرت جی ډیوه کې مې تیل نشته، نه را سره ډیوه شته، بس راغلی م دلته ولاړ یم، دا رڼاو کی بس زه خپل کتاب یاد کوم، بیا سبق یادوم چې بیا بل رڼاو کی، بیا د سبق وګورم. بیا طالب راولی، خادمانو طالب راوستو محل ته، او ویدله د سرو زرو ډیوه ورکوي، د سرو زرو ډیوه ولا ورکوي، او په دې کې د زیتون تیل چې دغه واچوي، او طالب ته ووایه چې کله هم ډیوه کې تیل ختم شي، بیت المال له به تا ته فری تیل چې دغه میلاویږي، او ځه مزې کوه خپل سبق وایه. خبره پوه شوئ؟ محمود غزنوی سے په دغه شپه باندې خوب ولیدو. خوب چې ولیدو نبی علیہ السلام مبارک زیارت ته نصیب شو. اے د سبکتګین زویا، اے د سبکتګین زویا، الله دې تا وبخي، تا زما د وارث سره خو وکړو. اے د سبکتګین زویا، الله دې تا وبخي، تا زما د وارث سره خو وکړو. سار چې را پاسو شو، خپل وزیران ته وی، خپل خاص وزیر ته وی زما غ درې سوالات، اعتراضات، شک شبهات هغه په یقین سره بدل شول، هغه ختم شول. هغه ته څنګه شپې می خوب ول نبی علیہ السلام راته چې اے د سبکتګین زویا، او زما پلار نوم سو سبکتګینو. دا خبره خو می بس حل شو، دا خپل پلار نه حلالي پیدا یم. دویم ما وی چې د عالمان د انبیاء وارثان دي کنه دي، او زما بخنه به الله کوي کنه کوي. ما ته وی چې الله دې توبه بخي، چې پیغمبر راته وی الله دې توبه بخي، زما بخنه کې څه شک نشته، او تا زما د وارث سره خو وکړو. دا شک مې ختم شو چې علما د انبیاء وارثان نه دي، دا شک مې ختم شو، او دایم په یقین سره خبره بدل شو چې انبیاء د پیغمبرانو سره دي، وارثان دي. کو د علماء خدمت ان شاء الله کنه خپه مين سره، خپه محبت سره، د طلباء او مساجد او مدارس او تبلیغی مرکزون سره خپل جوړ ساتو. د مدرسو ته کله نا کله راځي، زموږ علماء کرام ډیر زیات خوشحاليږي. پلان کې اجي صاحب مدرسې ته راغی، پلان کې استاد صاحب چې د سکول چې هغه مدرسې ته راغی، پلان کې امیر صاحب چې هغه مدرسې ته راغی. زموږ د کشرانو حوصله افزایی کیږي، او ستاسو د دعاګانو چې دغه زموږ سره
چې هغه تعاون به شامل حال وي. دا سفر چې دی په دې سفر کې به مخکې روان یو، په دې سفر کې به مونږ مخکې روان یو. دا تعلیمي ادارې چې دا مخکې ان شاء الله رواني، تبلیغي جماعتونه چې هغه ماشاءالله تبلیغ کار چې هغه روان شو، مرکزونه کولاو شو. تاسو ته به کې شي اطلاع راغلی وي د مرکز طرف نه، هر مرکز کې شابه چې دا شروع شو ماشاءالله. مخکې مونږه سیروزو لګول ازي خاني ته تقریبا 3 ورځې وشوي، نو سیروزي چې هغه ماشاءالله کولا ټول اعمال پرېون کوم کولاو شو. د الله پاک شکر ادا کوي الله دا دومره ټیم ته زمونږ نه چې دا نعمت اغستیو د دې زمونږ د ګناهونو د وجې، زمونږ د نافرمانیان د وجې، د خطاګان د وجې، نو وس د دې مهنت ته ان شاء الله موږ تاسو ملا وتړو. تبلیغي مهنت وکړو ان شاء الله کنه، شب جمیله بزو ان شاء الله، سیروزی له بزو ان شاء الله، تبلیغي جماعت چې راشي اعمالو ته بکینو ان شاء الله. دغه رنګي چا سالانه چې لپاتې چې لیا خپل لګوي، چا نه لګولي سلور میاشتې هغه کلکې اراده ان شاء الله وکړي چې مونږ بزو. نبی علیہ السلام مبارک زموږ ستاسو لپاره څومره فکرمند دی، سلور میاشتې ولا څومره کسان دي لاس چت کوي، چا سلور میاشتې لګولي دي، چيلي والا لاس چت کوي، چا چيلي سیب چيلي لګولي ده نشته پکې، سیروزه والا څومره کسان سیروزه لګولي لاس چت کوي ماشاءالله. تاسو مرکز کې ویلي چې تبلیغي جماعت کې مونږ ته وی تسبیحات پکو صحیح شو، درود شریف، استغفار، درېمه کلمه. درود شریف څنګه ویو؟ درود شریف ویو نبی علیہ السلام مبارک احسانات بزان تر مخ کې کو. شمائل ترمذی کې لیکلي دي متواصل الاحزان دائم الفکر، نبی علیہ السلام مبارک به همیشه فکر مند، ډیر زیات فکر مند. او